ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. محترم مسلمانانو، نارینو زنانو اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښکلی او مزیدار سیرت هغه موږ او تاسو اورو. د دې دپاره چې دغه اسلامي سیرت او تاریخ نه موږ زده کړه وکړو، د دې دپاره چې دغه اسلامي تاریخ د صحابه کرامو په نقش و قدم باندې مونږ روان شو، او د دې دپاره چې مونږ مسلمانان د خپل اسلامي میراث نه خبر شو. د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د غزا د تبوک نه راوګرځېده، نو په دغه کال باندې په مدینه منوره کې بعضې واقعات، حادثات او حالات راغلل. یو پکې داو چې ابن سلول منافق، د منافقانو سردار، هغه مړ شو او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک کمیس کې هغه کفن که او په قبر کې په خوله کې ورته لاړې ورواچولې، مبارکې لاړې، او جنازه هم پې وکړه. د عمر رضی الله عنه داسې خوښه نه وه، خو رسول الله علیه السلام د یو دعوت د اصلاح او د نسل او د کورنۍ د خیر په فکر باندې داسې کول، او د الله عز وجل د طرف نه منع شوی هم نو. الله رب العالمین آیاتونه راولېږل چې په منافقانو باندې به جنازه نوره نه کې، نه به په قبر باندې د دعا دپاره ودرېږي. موږ او تاسو ته دا واقعه دارا په ګوته کوي چې انسانه بنده خپل عمل کوه، د بل چا په خوالي، د بل چا په کمیس، د بل چا په لاړو باندې هم انسان نه جنتی کیږي. ابن سلول چې خپل زړه ګندو، منافقو، بې ایمانو، کافرو، د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم جنازه هغه ته فایده ورنکړه، د رسول الله علیه السلام کمیس هغه ته فایده ورنکړله. نو هر انسان خپل عمل وکړي. د هغې نه وروستو بل واقعه مخې ته دا راغله
چې صحابي دی دا غنم دی عویمر العجلانی. عویمر العجلانی رضی الله عنه د ونې نه وړوکې د بدن نه خوارکې کمزورې او د رنګ نه سور انسانو. نیک صحابیو په خوی کې سادگی هم پرته و، ساده مزاج صحابیو. عویمر العجلانی رضی الله عنه کور ته راننوت. د خپلې بیبي زنانه سره چې د هغې نوم خویله ده بنت قیس، د هغې سره پردی سړی په کور کې ولیده او دا زنانه خویله بنت قیس دا د تر لور وه او کم سړی چې ورسره ولیده په کور کې هغه د تره زوی و. د هغه سړي نوم چې د خپلې زنانه سره په بد حالت کې ولید نو د هغه نوم شریک ابن سحما و. او دا شریک ابن سحما داسې منافق ډول انسان و، بې باک و، متدین نو، داسې د دیندارۍ پابند نو، منافقانو ته مایل انسان و. نو د عویمر عجلانی د زنانه سره غلط تعلقاتو. دا سره عویمر رضی الله عنه ډیر پریشانش. د خپل کورنۍ یو مشر ته ویل عادی ته چې عادی ته د رسول الله علیه السلام نه زما د پاره یو پوښتنه وکړه. د دې صحابه کمال امداو کنه دا ډیر بد منظر عافان الله و ایاکم منګ او تاسو ته الله رب العالمین بچو ساتي. خو په داسې منظر کې هم صحابه کرام د رسول الله علیه السلام امر او حکم ته ګوري. د دې خلکو د کامیابی راز امداو چې په سختو حالاتو کې خپل ذهن خپل عقل به نه جنګاو. نو د کورنۍ یو مشر ته ویل چې د رسول الله علیه السلام نه یو تپوس وکړه. یو سړی په خپل کور کې د خپل زنانه سره نامحرمه سړی وویني دی به څه کوي؟ که زه رالږم دا سړی وجنم اسلام پې ما وجني. ولې مې وجني؟ ځکه 4 ګواهان را سره نشته د په مرګ. که نه وجنم نو په ډیر بد حالت باندې سترګې پټول دي. نو د الله د نبی علیه السلام حکم به پکې صحیح. هغه صحابي د رسول الله علیه السلام نه تپوس وکړ. رسول الله علیه السلام ورته ویل داسې تپوسونه مه کوه. د رسول الله علیه السلام مقصد دا و چې یو قصه شوې نه ده، یو واقعه واقع شوې نه ده. فرضي تپوسونه مه کوئ که بالفرض داسې وشي او که بالفرض داسې وشي. ډېر انسانان فرضي تپوسونه کوي. عویمر سره چې کله هغه سړی میلاو شو وایي څه دې وکړه؟ وایي رسول الله علیه السلام کرها المسائل وعابها. تپوسونه بد وګڼله او عیب یې وویل چې دا تپوسونه مه کوئ. هغه ورته ویل زما زړه دې یخ نه ما ته مسله پیدا شوې ده. رسول الله علیه السلام لراغه چې یا رسول الله علیه السلام یو سړی په خپل کور کې داسې منظر وویني چې د خپل زنانه سره نامحرمه انسان په بد حالت کې د غب شپ په حالت کې وویني. رسول الله علیه السلام ورته فرمایل
انتظار وکړه چې د الله حکم راشي. الله رب العالمین خپل حکم راولېږي. سورة النور کې الله عز وجل آیاتونه راولېږل د مؤمنانو د پاره او د دې قصې د حل د پاره چې تاسو به په دې کې لعان کوئ. لعان ان الذين يرمون المحصنات دا آیاتونه نازل شو. بیا الله رب العالمین د پردې آیاتونه راولېږل. بیا الله رب العالمین د محارمو چې زنانه به د چانه حجاب کوي د چانه به نه کوي الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړل. دا غین رسل الله رب العالمین د لعان آیاتونه راولېږل چې لعان به په کومه طریقه باندې کیږي. د لعان د پاره رسول الله علیه السلام عیمر عجلانی رضی الله عنه را اوغخت او د مازیګر د مانځنه رستو را اوغخت. حکم ورته وکړ چې تاسو به څلور قسمونه کوئ، څلور ګواهان. مازیګر منځوش عیمر عجلانی رضی الله عنه او د زنانه مسجد کې حاضر شو. د عمل ته په اسلام کې لعان وای. لعان ته ځکه وای چې په پنځم قسم کې لعنت راځي. والخامسة ان لعنت الله علیه ان کان من الكاذبین. نو دې معاملې ته اسلام د لعان نوم ورکړي. کله چې د دوانو لعان کو د لعان طریقه جوړه شو شرعي حکم به اوسم دا وي تر قیامته. کم سړی چې په پردی زنانه تهمت لګوي پردی د خپلې بیبي نه علاوه نو د ده تهمت به اله منظور وي چې د سره په دې تهمت څلور ګواهان چې شمدید وي د سترګو لیدلي ګواهان. دا گواهی به قبول نه چې آو فلان کې موږ په دې کوڅه کې ولید کوڅه کې ننوتو یا دې کور ته ننوت. اسلام دا خبرې نه مني. که څلور گواهان نه زنانه به خپل اقرار وکړي چې آو ما داسې کړي دي رجم به واقع شي. یا د زنانه اقرار هم نشته څلور گواهان هم نشته او الحبل زنانه به حمل معلوم شي د بدکارۍ نه. په دې دریو صورتونو کې یا څلور گواهان پیش شول یا زنانه اقرار وکړه یا د زنانه حمل ښکاره شي. اسلام وایي زنانه به رجم شي که شادي شده وه. دا خو د پردو زنانه حکم دی. یو سړی په خپله زنانه بدګمانه شي بدځونه شي داسې څه حالات یې ولیدل څه به کوي. اوس دلته دوه خبرې دي. سعد رضی الله عنه وفرمایل زما دې په الله قسمی چې زه په خپل کور کې او په دروازه کې پردی سړی ووینم نو زه به د تورې دا تیره طرف را اړوم او د دې سړي نه به سر قلم کوم. رسول الله علیه السلام چې خبر شو وی ویل اتعجبون من غیرت سعد. د سعد د غیرت نه تاسو تعجب کوئ چې سعد ډیر غیرتی دی. لأنا اغیر من سعد. د سعد نه زه ډیر غیرتی یم. والله اغیر مني. الله زمانه ډیر غیرتی دی. حکم دا دی که چرته یو انسان
یقینا د ته پته و چې فلان کې سړی زما په کور کې بد نیت لري او د په ډزو که وی ویشته قتل که بغیر د ګواهانو نه او د کور دننه خدای به یقیني وي په دې خبره باندې نو عند الله د الله په نزد دا سړی ماخوذ نه دی خو داسې نه چې د سړي سره شخصي او ذاتي نالګې ده په پښتنو کې دا واقعات په سوونو په زرګونو شوي دي سړی په زور راښکلی دی کور ته دننه کړی دی او پاکه بېګناه زنانې ورسره وجلې ده د دې تهمتونو د بدنامیو دپاره خلک داسې کوي نو بیا به دغه سړی اسلام د ده نه تپوس کوي نور که یو سړي ته د حالاتو مطابق یقینا پته وه او د خپل کور په داخل کې یو سړی په دې بدګمانۍ قتل که اسلام دته څه نه وایي ولې اتعجبون من غیرة سعد لأنا اغیر منه والله اغیر مني سعد ویلو چې زه به یې وژنم اوس چې کله مسله اسلامي محکمې ته لاړه قاضي صاحب ته لاړله نو قاضي به لعان کوي لعان څه ته وایي سړی به راپاسی اول 4 شهادات بالله څلور ګواهۍ به پیش کوي ګواهي دې ته وایي به انا اشهد زه دا ګواهي ورکوم چې زما دا ښځه ما په بدکارۍ لیدلې ده زما دې په الله قسمي یو ګواهي بیا به ووایي زه دا ګواهي ورکوم بیا به ووایي 4 ځله په 5م ځل کې به سړی ووایي والخامسة ان لعنة الله علی په ما دې د الله لعنت که زه دروغجن یم زه رښتیا وایم ښځه به راولګېږي چوپ به پاتې شي ښځه به د ځان دفاع ونه کړي جواب به ورسره نه اسلام بیا رجم کړي اوس که ښځې راودنګل او دفاع یې وکړه چې زم قسمونه کوم لکه دا زنانه خویله بنت قیس د عویمر عجلانی زنانه راپاڅېدله او وی ویلې چې لا افضح القوم سائر اليوم زه ټول عمر خپل قوم نه رسوا کوم ښه بدکاره وه ګنهګاره وه خو که زه وایي قسمونه ونه کم د ځان دفاع ونه کم ټول عمر به مې قوم پسې خبرې کېږي چې د دوی په قوم کې فلانکۍ زنانه داسې وه نو راپاڅېدله د دروغو قسم یې شروع چې زما دی زه ګواهي ورکوم په الله مې د قسمي چې دا سړی دروغ وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 5م قسم کې ورته وویل چې دا 5م دا واجبونکی دی جهنم ته به دې بوځي دروغ کوې دروغ مه وایه دا ښځه وایي خپه نیولې شوه داسې وروسته شوله لږه شاته شوله ویرېدله خو بیا یې ویل چې نه قوم نه شرموم نو 5م قسم یې وکړه والخامسة ان غضب الله علیها انه لمن الكاذبین په ما دې د الله غضب وي چې زما دا سړی دروغ وایي اوس جانبینو قسمونه وکړه سړي 5 قسمه وکړه چې ښځه ګنهګاره ده ښځې 5 قسمه وکړه چې سړی دروغجن دی اسلام وایي لعان وشي دا ښځه او خاوند اټومیټک خود په خپله جدا شو په دې کې طلاق نه وي دلته یو روایت کې راځي دی صحابي عویمر عجلانی د لعان نه مخکې طلاق ورکړل هغه سره دا یره وه هسې نه چې په لعان زما نه ښځه چېرته جدا نه شي نو د یرې نه طلاق ورکړي که نه طلاقو ته په دې کې ضرورت نه وي چې ښځې او خاوند په یو بل قسمونه وکړل بس د دوی په منځ کې جداوالی راغی طلاق نشته ښځه او خاوند ابدي په یو بل حرام شو نو په دې ورځو کې چې رسول الله علیه السلام د تبوک نه راواپس دغه واقعه مخې ته راله او دا په اسلام کې د لعان اولنۍ واقعه وه
رسول الله علیه السلام فرمایل د دې زنانه ماشوم ته ګورئ ان جاء به خدلج الساقین که د دې زنانه ماشوم د غټو پونډیو والا الک پیدا شي پیړې پیړې پونډۍ وي عظیم الالیتین غټو او سر غټو رسول الله علیه السلام فرمای او سترګې تورې وي نو دا به د هغه سړي نه چې کوم زناکار یاردېږي شریک ابن سحمان پیدا وي او که داسې ماشوم پیدا شو لکه د نولي په شانتې وړوکی و سور رنګ و خوارو نو دا به د دې خپل پلار عویمر نه پیدا وي زنانه چې کله ماشوم پیدا شو نو ماشوم چې په کم سړي دا زنانه بدنامه وه د شریک ابن سحما په شکلو بالکل خوبه د هغه په شان هغه ته شوی رسول الله علیه السلام او فرمایل که چرته بغیر د گواهانو نه ما رجم کوله بغیر د گواهانو نه نو دا زنانه مې رجم کوله ولی ښکاره ثبوت دی چې دا کم بچی راوړی دی دا اقا زناکار ته شوی دی خو اسلام د گواه نه بهر عمل نه کوي نو اسلامي حکم داش چې کله محکمې ته خبره ځي لعان راځي د محکمې نه علاوه الله دې زموږ د نومې مسلمان چې کلمه وایي د هیچا په کور کې داسې منظر نه پیدا کوي خو که چرته یو انسان شکی خو شکی داسې نه یقین ته د ګمان رسېدلی او د کوم سړی په خپل کور کې دننه ووجه عند الله به دا ماخوذ نه دا سړی نه رانیولی کېږي ولې په کور په داخل کې پردی سړی څه کوي داسې نه ده چې موږ به اوس څلورو ګواهانو پسې ګرځو چې ورېږه سړی دی اوس څلور ګواهان ګورم هغه زنانه چې هغه وتښتولی شي چې په دې وخت کې سړی راولګي پردی لور پردی خور د بل کور بېعزتي وشي د دې سره چې پښتانه کوم عمل کوي همدقه د اسلام عمل دی عدالتونه کوټ هغوی له څه ورکوي کوټ میرج کاغذ ورکوي هغوی دپاره یو سند جاری کوي زنانه ته وایي ستا خوښ هغه وایي او سړي ته وایي ستا خوښه وه رضا وه وایي او بس نکاح وشو نکاح خو به وشي عدالت خو به ورکی خو اسلام نه مني ولی رسول الله علیه السلام فرمایي لا نکاح الا بولی د ولی د اجازت نه بغیر نکاح نه کیږي ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 کما زنانه چې د پلار د ورور د اجازت نه بغیر نکاح کوي تختی سړی ځان له خوښوي نکاح نه ده شوي نه ده شوي نه ده شوي که د دنیا ټول عدالتونه د نکاح اجازت ورکړي د دې نه چې کوم اولاد پیدا کېږي دا اولاد د زنا دی دا نکاح شوې نه ده نو پښتانه څه کوي چې د دنیا عدالتونه ووایي چې نکاح شوې ده هغوی وجني همدقه عمل جایز دی ځکه اسلام وایي نکاح نه ده شوې دا سړی ولې وجلی کېږي او دا جنۍ ولې وجلی کېږي ځکه دلته د بل په کور باندې د غلا اټیک هم شوی دی عزت تختولی شوی دی په دې ځای کې اسلام وایي من قتل دون عرضه فهو شهید د عزت په دفاع کې چې مړ شو شهیدی او د عزت په دفاع کې چې د بل ووجه ته غازي او هغه مردار دی عدالتونه جوړیم دی قتلونو ته که چرته عدالتونه ویلې چې مړې کوي او سزا یې ورکوله او دارالامانونه ورته نه جوړولې دوی دارالامان یې جوړې کړي دي د بل عزت پېمال شي
خور لور د قمقلتوب د ماشومتوب د وجې نه وتښتولی شي، دوی ورته دارالامان جوړ کړی چې دلته بېغمه اوسېږئ، خوراک ورکوئ، څښاک ورکوئ، خرچه ورکوئ. امت ته لاره جوړئ چې پردي عزتونه لیلام کوي، پردی تورسرې د کورونو نه وباسئ. د دې نه وروستو دویمه واقعه چې په دې ورځو کې مخې ته راله، هغه د نجاشي بادشاه وفات. د حبشو بادشاه خپل نوم اسحمه وفات شي. بعض علماء کرام اسحمه بادشاه ته نجاشي بادشاه ته صحابي وای. من وجهن دا صحابي دی په یو طریقه، ولی دی په حبشو کې رسول الله علیه السلام او داغه په ملګرو په مکه کې ډیر تکلیف. د الله پیغمبر علیه السلام او فرمایل چې په مکه کې یو دا په حبشو کې یو بادشاه دی، الته لاړ شئ، لا یظلم عنده، داغه په خوا کې څوک په چا ظلم نشي کولی. صحابه کرام لاړل، هجرت وکړ، د مکې نه کافران ورپسې لاړل. اسحمه ته شکایت وکړ چې ستا وطن ته غلط خلک راغلي دي، ستا دین نه مني، د عیسی علیه السلام ګستاخي کوي، د بیبي مریم ګستاخي کوي. هغه دا مسلمانان راجمع کړل. یو پکې جعفر رضی الله عنه، هغه نه طلب وکړ چې تا سره د الله د کلام د قرآن کریم څه حصه شته؟ هغه ویل او سورة مریم یې ورته ولوست. په سورة مریم کې الله فرمایي چې مریم زنانه وه، الها خدایه نه وه، د خدایتوب مقام ته نه ده رسېدلې، بنده وه، عاجزه وه. او عیسی الله نه دی، د الله زوی نه دی، بنده دی. دا آیاتونه یې ورته ولوستل. هغه بادشاه اسحمه د ځمکې نه یو ډکی راوچت کړي او وی ویلې چې دا ستاسو قرآن د عیسی او د مریم کوم بیان کوي، د عیسی علیه السلام او د مریم او ستاسو د قرآن په بیان کې د دې ډکې عمره فرق هم نشته. ایمان یې راوړه. کله چې ده ورته آیاتونه لوستل، اسحمه بادشاه جړل. د هغه سره چې کوم رهبان قسیسین علماو هغوی جړل، کتابونه لامده شو. الله قرآن کې صفات وک وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. کله چې قرآن واوري، عیسائی بادشاه د سترګو نه اوښکې لاړې، حق یې وپېژند. داسې مؤمن شو چې رسول الله علیه السلام ته خط راولېږي چې د الله پیغمبر علیه السلام ما پتا ایمان راوړی دی، زما دا بادشاهی دا نظام دی، حکومت دی، مصروف مګیر ما، که دا بادشاهی نه وی زه درتلم او ستا د در غلام به وی او ما به څه کول؟ ما به یو کار کولی، ستا د مبارک خپې به مې وینځلی او ستا د خپو دا اوبه دقه به ما څکلی، ما به په دې ژوند تېرولی. ایمان یې راوړه. رسول الله علیه السلام دته دوه خطونه لیږلي، یو د ایمان د دعوت، دویم خط یې ورته لیږلی و چې ستا په وطن کې زما یو امتي زنانه د ام حبیبه کونډه شوې ده. ای بادشاه، د کومې زنانه چې خپل ولی نه وي نو د ملک بادشاه د هغې ولی جوړیږي، نو د دغې زنانه ولی نشته، مهاجره زنانه د کونډه شو، ته د هغې ولی شه او دا زنانه ما ته په نکاح راکړه. ام حبیبه نکاح اسحمه بادشاه وتړله، رسول الله علیه السلام ته غیبانه په نکاح کړ. نو دا اسحمه بادشاه، بعض علما وایي چې دا په صحابو کې دی. ولی رسول الله علیه السلام ژوندی و، د په ایمان راوړ، او په تابعینو کې هم راځي
ولې د الله د پیغمبر علیه السلام ډیر مرګري او ډیر صحابه د ولیدل، خو دته الله داسې یو مقام هم ورکړی دی چې خپله تابعي دی، رسول الله علیه السلام نه دی لیدلی، او یو صحابي چې ډیر حدیثونه هم ترې نقل دي د ده په لاس مسلمان شوی دی، عمر ابن العاص رضی الله عنه کافرو، د دعوت ورکه مسلمان شو، د د مسلمانۍ نه وروسته لاړی رسول الله علیه السلام سره میلاو شو، صحابي د ده په لاس مسلمان شوی دی. نو دا اسهمه بادشاه د مسلمانانو سره ډیر نرم وچلېد، اخلاق خوی احسانات یې وکړل، په زرګونه روپۍ مهر د ام حبیبه دپاره رضی الله عنها دپاره د مقرر کړي. دا نجاشي وفات ش، رسول الله علیه السلام خبر ش د وحی په ذریعه، ټلیفونونه نشته، موبایل نشته، انټرنیټ آلات نشته، حبشو کې سړی وفات دی، رسول الله علیه السلام مدینه کې خبر ش، وحی شته، جبریل شته، الله شته، خبر راځي. رسول الله علیه السلام فرمایي صحابه ته قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، راوزی یو نیک انسان په حبشو کې مړ دی، دغه بادشاه یاد کړه، د ده د نیکۍ او دیندارۍ ګواهي رسول الله علیه السلام ورکړه. ورته ویل صحابو ته قوموا فصلوا على اخیکم، راځئ په دې ورور باندې جنازه وکئ. د اسهمه بادشاه د مرګ خبر صحابو ته چا ورکه؟ رسول الله علیه السلام. په کوم ځای کې ورکه؟ په مسجد کې، جماعت کې صحابه ناستو، ورته ویل چې اسهمه بادشاه وفات شوی دی، راځئ ستاسو یو ورور دی، یو نیک انسان دی، په ده باندې غیبانه جنازه کوو، مړی به نه یو جنازه به پرې وکړو. دې ته ویلی کېږي د مړي دپاره نعي. په اسلام کې دوه قسمه حدیثونه راځي، یو طرف ته حدیثونه منع کوي چې د مړي خبر د مړي اعلان به نه کوئ، بل طرف ته رسول الله علیه السلام خپله په مسجد کې صحابه خبر کړي. د جعفر د شهادت او د مرګ نعي حدیث د امام بخاری کې الته د نعي الفاظ راځي، نعا رسول الله، د جعفر د مرګ خبر رسول الله علیه السلام بیان کړي. نو دوه قسمه نعي شوه، د مړو اعلانونه په دوو طریقو دي، په یوه طریقه حرام دي، اسلام ته منع کوي، او په دویمه طریقه جایز دي. د عربو چې کومه نعي وه، د جاهلیت د زمانې چې کوم د مړو اعلانونه او د هغې نه اسلام منع وکړه، هغې نعي سره څه ملګري وو؟ امام نووي رحمت الله علیه فرمایي، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت الله علیه فرمائی، علامہ امام ابن سیرین رحمه الله فرمائی، د امت چې څومره علما دي ټول فرمائی د جاهلیت د زمانې نعي سوه، اول ایقاد النیران، ورونه بلول، مړی چې به وشي د مړي خبر به څنګه ورکو؟ ځای په ځای به ورونه بل شو. زمونږ په علاقو کې د هغې رسم د تخیم، کله چې مړي وشي بالخصوص د ښار طبقې خلک هغوی اکثر شمې بلی، په زیارتونو کې شمې بلیږي، اګربتۍ او ډیوې بلیږي، د هغوی په چوکونو کې په کوم ځای کې چې هغوی مړه شوي دي هلته شمې بلیږي، قطارونه جوړي. دقه د عربو د جاهلانو د قریشو د کافرانو طریقه ورونه بلول. نو په نعي کې یو ایقاد النیرانو، ورونه بلول. دویم د هغې سره النائحات، ویرګرې زنانه به وي، چغې به یې شروع کړلې او ستینې به یې کولې. دریم د نعي سره د هغه مړي بې ځایه صفتونه کول، لکه وا جبلا، وا سیدا،
دا غرو، دا اسمانو، دا ستنو، دا نخترو. ورونه بلول ویرګری زنانا او په اعلانونو کې به د مړي ستانې او صفتونه د حد نه ډېر کول او چغې به وهلې او سړي به اوچتو اوچتو ځایونو ته وختل. دې ته نعي وایي. اسلام دا منې کړې ده. که مسلمان وفات شه د هغه د وفات دپاره ورونه بلول نشته، ویرونه به نه وي، ستانې او صفتونه به نه وي، دا به ناروا وي، چغې وهل به نه وي. که په دې طریقه اعلانونه کېدل چې ورونه ورسره بلیدل، چغې وي، ویرګرې زنانه وي او د مړي صفتونه کېدل چې فلانکې او غر او اسمان او ځمکه وه، دا نعي حرامه ده، دا به نه کوو. دویمه نعي هغه جایز نعي ده. هغه د مړي خبرداری ورکول دي چې مسلمانان د هغه اقربا د هغه خپلوان خبر شي چې فلانکې مړ دی او جنازې ته ځان راورسي. چې کوم قریب خلک که دا په مسجد کې کېږي او که د مسجد نه بهر وي، چې ورونه ورسره نه وي، ستانې ورسره نه وي، ویرګرې زنانه ورسره نه وي او د مړي بېځایه صفتونه نه وي، صرف د مړي د جنازې اطلاع وي په مسجد او د مسجد نه بهر دواړه جایز دي. رسول الله علیه الصلاة والسلام په مسجد کې صحابه خبر کړي. لوډ سپیکر خو اوس پیدا شو، که ته ورته لوډ سپیکر لګیا او که نه لګې. مسجد چې موږ اول جوړ که د مړو اعلانونه هم پکې بند کړي وو چې نه به کوو. یو تقلیدي اندازو خپل علماو ته م کتل چې علما فرمایي جوماتونو کې د مړو اعلانونه مه کوئ. خو د الله رب العالمین په مدد باندې د الله په فضل دا مسله م وکتله چې نعي خو په اسلام کې په دوو طریقو ده. یو جایز نعي ده او دویمه نعي حرامه ده. حرام نعي کې کم کم کارونه دي، هغه کارونه چې په جایز نعي کې نه وي، نعي جایز شو. نو په جوماتونو کې که چېرته څوک اعلانونه کوي د مړو او داسې ستانې کوي چې فلانکې خان او دای صفات دي او دا دي او دا دي، دا حرامه ده. نور که امام راولګېده یا یو کس د مانځه نه پسې خلکو ته مخ راواړو چې ورونو فلانکې وفات شوی دی. موږ په دې جمعې مانځه کې په دې لډ سپیکر په خطبه کې څو ځله ویلي دي چې فلانکې وفات دی، نن د جمعې په ورځ 3 بجې جنازه ده. یا لډ سپیکر لګېدل او یا نه خو په جومات کې موږ وینا کړې ده، دا نعي جایز ده. نو که چېرته په جومات کې په لډ سپیکر باندې یو اعلان وشي چې فلانکې وفات دی او د جنازې وخت یې دومره بجې دی، انشاءالله په دې کې به ممانعت او ګناه نه وي. که کوم عالم وایي چې نه زه په جومات کې اعلانونه هم نه کومه، د مړو هم نه کومه، دا د دغه عالم او د دغه مولوي صاحب او د شیخ صاحب نظر دی، هغه په خپل نظر کې به صحیح وي، خو دا کار حرام نه دی. زموږ د مسلمانانو ضرورت دی ده. بیا په داسې علاقو کې چې اطراف دي، کلي دي، یو کور د بل نه وړاندې دی، خلک صرف په لډ سپیکر باندې خبرېږي، د لډ سپیکر په کړنګ باندې خبرېږي، صرف د مړي نوم واغستلی شي یا یې ورثه یاد شي چې د فلانکي زوی د فلانکي پلار یا ورور وفات دی او دومره بجې جنازه ده، صفتونه نه وي، ستینې نه وي، ورونه نه وي، ویر ورسره نه وي او اعلان وشي، نو په دې کې انشاءالله چې څه قباحت یا ممانعت نشته. که څوک یې کوي جایز دی او که څوک یې نه کوي هغوی هم ښه کوي چې نیک. رسول الله علیه الصلاة والسلام د نجاشي بادشاه خبر په خپله صحابو له ورکړي چې څوک مړ دی، نجاشي مړ دی. لکه موږ چې پښتو کې وایو الله وبخه فلانکې وفات. همدقه یو خبره ده. رسول الله علیه السلام دلته څه فرمایي؟
قد توفي اليوم رجل صالح کلټ سپیکر یو کنی قد توفي اليوم رجل صالح یو نیک انسان وفات شي. بل روایت کې سوی صحابه ته وی قوموا فصلوا عليه راځي چې جنازه پې وکړو. اوس مړی نشته او صحابه کرام لاړل اوتل بقي ته لاړل. دا کوم ځای کې چې اوس مقبره ده دا ځای دومره لویه مقبره نه وه. دلته مصلا و عیدګاه وه. د اخترونو منځونه به پکې کېدل. صحابه ورسره شو صفونه مو یې جوړ کړل لکه څنګه چې د جنازې صفونه رسول الله علیه السلام 4 تکبیره وکړل. د جنازې په شانتي جنازه وکړه او مړی نشته مخې ته مړی نشته او دې ته صلات الغایب وایي غیبانه جنازه وکړه. په دې وخت کې بعضې منافقان راولګېدل ویلی یأمرنا ان نصلي على علج من الحبشه. د حبش ته رنګ نه تورو یو تورکاړه حبشي راته یادوي چې په د جنازه وکړو مړی نشته. منافقانو منافق سړی نښه دا ده ذهن کې کېنوه چې دا به د هر چا په کار اعتراض کوي ګوته به اوچتوي عیب به پیدا کوي ټک به پیدا کوي. د سترګې ړندې دي دته د چا ښه کارونه ښې خبرې نه ښکاري دته به ټول عمر د نقصان ځای ښکاري. نو منافقانو ویل چې په یو تورکاړه تورلنګي او حبشي باندې اوس جنازې کوي او مړی هم نشته. الله ته دا نجاشي بادشاه څومره خوښ الله قرآن کې آیات راولېږه وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. په دې اهل کتابو کې داسې خلک شته چې الله یې منلی دی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ قرآن یې منلی دی پیغمبر یې منلی دی. الله یې صفت وکړي. کله چې رسول الله علیه السلام په ده باندې جنازه وکړه او د رسول الله علیه السلام جنازه او بیا په داسې انسان چې ټول عمر د اسلام په دفاع کې تیر کړی دی د اسلام په مرګرتوب کې د صحابه سره په مرسته الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ان الله لا یضيع اجر المحسنین. د نیکعمله انسان الله اجر نه ضایع کوي. هر انسان چې ښه کول الله به بدله ورکوي. نجاشي بادشاه په کفر کې راولګېد. په حالت کفر کې صحابه ته غیږه کلا وکړه حبشو کې ځای ورکه د رزق د کورونو بندوبست یې وله وکړه امن یې ورکه دفاع یې ترې وکړه. الله څومره مقام ورکه صحابي شه مسلمان شه او رسول الله علیه السلام صفت وکړه توفي اليوم رجل صالح نیک انسان مړ دی. او بل د عزت لفظ على اخيكم دا زمنګ ورور دی او بل عزت رسول الله علیه السلام په جنازه وکړه. الله د چا خواري نه ضایع کوي. خواري کوه نیکی کوه احسانات کوه دا د پښتنو خبرې دي. چېره ښه مې وکړه لو سین ویوړل ښه سین نه وړي انسان به دله بدله در نه کي انسان به کمینی نمک حرامه بی خو الله یې بدله در کوي الله یې عوض در کوي د الله دپاره کوه. اوس په مړو باندې غیبانه جنازې کول چې مړی نه حاضر نه دی او مسلمانان را لګي په ده باندې جنازه کوي. د امت ډیر علما هغه په دې باندې قایل دي چې آو غیبانه جنازه په مړو باندې کیږي ولی کیږي دلیل محمد رسول الله علیه السلام وکړه. په چا باندې وکړه په نجاشي بادشاه باندې. بعض علما داسې وایي چې نه غیبانه جنازه نه ده پکار
ولی وی دا د رسول الله علیه السلام خصوصیت هغه ته د نجاشي بادشاه دا کټ د مړي چې دا راوچت هغه لیده نو چې لیدې ورته ښکاره کېده غیبانه جنازه نه شو دا خبره لږه کمزورې ده صحیح خبره دا ده نن هم سبا هم تر قیامته یو انسان غایب دی مړی نشته مسلمانان پې غیبانه جنازه کوي صلات الغایب کوي دا عمل جائز دی اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ رسول اللہ ستاسو مقتدا دے دتا بیداری کوئی دتا گوری چھ رسول اللہ علیہ السلام مڑے نو او جنازے پہ وکڑا غیبانا او دائی ندی فرمائی لی چھ دا زما خصوصیت تے او تاسوی مکوئی نو دا عمل جائز داسې مسلمانان پیدا کیږي په دې یورپي ملکونو کې دا مسلمانان شته دي منګه اورو د هغوی نه داسې مسلمانان شته چې غریبانان وفات شي هیڅوک هم پې جنازه ونه کړي بس د حکومت نظامي حکومت قبر تیار کړی او د حکومت کسان د کمیټۍ کسان راشي مړی دفن کړي مسلمانان په هغه علاقه کې شته نه جنازه پې څنګه وشي نو داسې انسانان چې کله زموږ نه وفات شي او موږ ته پته وي چې په ده جنازه نه ده شوې نو موږ مسلمانان به په هغه غیبانه جنازه کوي که کله په یو سړي جنازه شوې هم ده او هغه انسان د فضیلت خاوند دی یو مجاهد دی یا شهید دی یا یو عالم دی یا یو لوی انسان دی چې د اسلام دپاره ډېر خدمات او کارونه کړي دي او دی وفات شي په یو بل وطن کې او جنازه پې شوې وي او نور مسلمانان د ده د علم د ده د کمال د فضیلت د وجې نه په ده غیبانه جنازه کوي بلکل یې کولی شي ولې د رسول الله علیه السلام عمل پکې راغی مړی به نو رسول الله علیه السلام د احد په شهیدانو هم جنازه کړې ده په قبرونو زنانه جومات جارو کوو د جومات خادمه وفات شوې وه صحابه د شپې دفن کړه جنازه پې کړې وه رسول الله علیه السلام د هغې په قبر هم جنازه کړې ده نور داسې په عامو مړو باندې روزانه هر مړي باندې به غیبانه جنازې نه کوي یو نیم مړی داسې پیدا شي یا یې بچو په زړه کې یو ارماني چې زموږ پلار وفات شوی و دا پلانکې عالم پکې نه و او زموږ دا نیت و زموږ په زړه کې دا وه چې دی به پې جنازه کوي عالم غیر حاضر و په سفر کې و نه او هغه عالم ته ووایي چې یاره زموږ تسلي نه کېږي بس زړه م خفه دی که ته زموږ په دې والده یا په دې پلار یا په دې زوی غیبانه جنازه وکړي او عالم کله ناکله داسې وکړي دا کار منې نه دی نو په مړو باندې غیبانه جنازې کول لکه عام طور اوس موږ مسلمانان یې کوو په بعضې ملکونو کې مسلمانان شهیدان شي لوی لوی علما وفات شي جنازه پې وشي په حرمینو کې هم داسې کېږي په ټوله دنیا کې داسې کېږي چې کله علما وفات شي لوی خلک امت ته ډېر خیر رسولی نو عالم صرف په دې کلي حق نه لري په دې ټول امت حق لري نو ټول امت له پکار چې هغه ته دعا وکړي نو رسول الله علیه الصلاة والسلام په نجاشي بادشاه باندې صلات الغائب غیبانه جنازه وکړله رضی الله عنه الله دې د ده نه راضي او خوشحاله شي نیک انسانو مسلمانانو سره احسانات کړي د هغې نه وروستو بیا څه وشو انشاءالله که ژوند بله هفته کې به بیان شي